د لمونځو شریعت شه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر زیات فضیلت بیان کړه ده. دغه رنګې الله رب العزت یا قرآن پاک شه میرو تاسو ته بار بار د لمونځو حکم کوي. که څرنګه چې سورت بقره آیات ته الله رب العزت فرمایي چې واقیموا الصلاة و آتوا الزکاة ورکعوا مع الراکعین، چې خلکه تاسو د لمونځو پابندي وکړئ، زکاتې پابندي وکړئ، زکاتې نه ویر کې الله په لیار شه او رکوع کې د رکوع کوونکي سره. بهرحال د لمونځو فضیلت اندازه د خبرې نه لګېږي چې د اسلام د بنیادي ارکان نه یو رکن ده او د ټول نه زیات ذکر چې په قرآن پاک الله رب العزت د کوم عبادت کړه ده هغه عبادت لمونځ ده. مفسرین فرمایي چې اتیا اوره الله رب العزت صراحتاً د لمونځو ذکر کړه و اکثر زیش الله رب العزت میرو ته حکم کوي چې اقیموا الصلاة چې د لمونځو پابندي وکړي. که ګوره نبی علیه الصلاة والسلام ته الله فرمایي سورت طه چې وامر اهلک بالصلاة واصطبر علیها، چې نبی علیه الصلاة والسلام خپل اهل او عیال ته لمونځو حکم وکړه او خپله په مضبوط شه. دغه رنګې دغه سورت طه الله ته فرمایي چې واقم الصلاة لذکرې، چې ته لمونځ قایم که د موعود دپاره. بهرحال ډېر فضیلتونه دي. ځینې مفسرین فرمایي چې لفظاً معناً حکماً چې د لمونځو ذکر قرآن پاک شه وګڼئ به 900 الله لمونځ روړه ده به چې دا مره لوی عبادت ته به دغې درجه یا د الله رب العزت د طرف نه ډېره لویه. که ګوره دغه یو لمونځو په وجه الله رب العزت موت سره د مغفرت وعده کوي. صحیح حدیث ته نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې 5 صلوات افترضهن الله، چې 5 لمانځونه الله رب العزت په انسان باندې فرض کړي دي. فمن احسن وضوءهن، اس چې چا باندې د لمونځو ټیم روغی الله نبی فرمایي به کښلي طریقې سره اودس وکړو وصلاهن لوقتهن، او چې د کوم لمونځو وخت و هغه لمونځ یې وکړو واتم رکوعهن، رکوع یې په صحیح طریقې سره مکمل کړو وخشوعهن، لمونځ یې په عاجزي سره وکړو. اس الله نبی فرمایي چې فعل الله عهد ان یغفر له، چې دغه سړي سره الله وعده ده چې دغه ته زه په ورځ د قیامت بخشش او مغفرت کوم. او به مخکې فرمایي چې ومن لم یفعل، چې چا چې د لمونځو عبادت په هغه طریقه نه وکړو فلیس علی الله عهد، نو دغه سړي سره د الله وعده نشته ان شاء غفر له و ان شاء عذبه، که چېرې الله وغواړي خو مغفرت وکړي او که چېرې الله وغواړي به دغه سړي ته عذاب ورکړي. دغه رنګې بل حدیث شریف نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې مفتاح الصلاة الوضو، چې د لمونځو چې کوم نیسه ده هغه اودس ته، چې اودس ته نه وي د لمونځه نه کېږي. او مخکې فرمایي چې ومفتاح الجنت الصلاة، چې جنت نیسه چې کوم ده هغه لمونځ ده. چې کله تو لمونځ پابندي کړي لمونځ یې په صحیح طریقه کړی به دغه لمونځ نیسه جوړېږي او تو دپاره الله د جنت دروازې دغې وجې نه خلاصوي. دغه رنګه یو حدیث شریف نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامه الصلاة، چې په ورځ قیامت وي الله په حقوق الله شه د ټولو نه اول د انسان سره د لمونځو حساب کتاب کوي. که بچېرې د چا لمونځ صحیح و په صحیح طریقه یې کړه با کامیاب ده والله وی جنت ته داخل کړي، او که څوک په لمونځو شه ناکام شو بس به د ټوله نتیجه څه ده خرابه ده. الله رب العزت ټولو ته د لمونځو صحیح طریقې سره کولو توفیق نصیب وفرمایي.